نبی علیہ السلام فرمای پر درو کسانو جنت حرام ده. یو هغه کس باندې جنت حرام ده چې هغه شرابي وي، همیشه شراب شي. دوم پر هغه کس باندې جنت حرام ده چې مور و پلار ځنې خفه وي، مور و پلار ازاروي، مور و پلار ته تکلیف ورسوي، مور و پلار د ده د وجې څخه په سرو سترګو وي. پر دغه کس باندې جنت حرام ده. نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي. او دریم پر هغه کس باندې جنت حرام ده چې هغه دوس سي. صحابه پوښتنه وکړه یا رسول الله صلی الله علیه وسلم دا دوس چاته ویل کیږي؟ دا دوس څوک ده؟ نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي دوس هغه کس ته ویل کیږي ستاسو د مخه د حیا وي چې هغه نه په ښځه خوا بدوي، نه په لور خوا بدوي، نه په خور خوا بدوي. ستاسو د مخه د بیا حیا وي، یعنی بړوه سړی وي. دغه بړوه سړی به جنت ته داخل نسی. نو نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي درې کسان چې پر هغه باندې جنت حرام ده، یو شرابي، یو د مور و پلار ازاري، او دریم دوس سړی. په دغه درو کسانو باندې جنت حرام ده.